ملکن ضلع او شاوخوا سیمو کې پرلپسې خونړي ټرافیکي پیښو کې زیاتوالی راغلی. د ټرافیکي قوانینو ماتولو او د ټرافیکي قوانین نه د بېخبرۍ له وجې د روزانه په بنیاد سره بیشتره پیښې مخې ته راځي. د دغه پیښو مخنیوي په غرض د پښتونخوا هایوې ټریفیک پولیسو خپلې هلې ځلې شروع کړي دي او د ټرافیکي قانون برعکس ګاډو په ضد یې اپریشن پیل کړی دی. د ملکن پل چوکۍ علاقه کې پښتونخوا هایوې ټریفیک پولیسو ناکې لګولي او د ګاډو فټنس لایسنس ورلوډینګ او نمبر پلیټ چیک کولی شي. هایوې ټریفیک پولیسو تر دې دمه د ګڼ شمېر ګاډو په ضد کاروایانې عمل کې راوستي او ولس له یې خبرداري ورکړې دی چې په ټرافیکي قوانین دي سختۍ سره عمل وکړي. وینو خو موږ د ډېرو ګاډو خلاف کړی دی. په هغه کې مختلف قسم ګاډي دي، په هغه کې موټرې هم دي، په هغه کې جیپان هم دي، غټ ګاډي پکې هم دي، ټرکان هم دي، مختلف قسم ګاډي دي. ځکه چې د ټریفیک د قوانینو لاندې خو هر ګاډی په خلاف ورزۍ کې راتلی شي. که بعضې اوورلوډینګ کوي، بعضې دغه فټنس کې مسله وي، د ډرایور د فټنس سرټیفیکیټ دی، دا شي د ګاډي فټنس سرټیفیکیټ دی. چا په مختلفو ګاډو باندې چا یو شی لګولی، چا بل شی لګولی، چا لیکلي کې په پلان کې ون یا یې شیشې تورې کړي یا پیشین لیبل لګولی. نو هغه د هرې خلاف ورزۍ خپل قانون دی، د هغې خپل سیکشن دی، د هغې تحت موږ هغوله بیا پرچه ورکو. هایوې ټریفیک پولیس وایي که په ټرافیکي قوانین عمل وکړي شي نو پیښو کې به کم وتراشي. ولې بیشتره پیښې د غفلت له وجې مخې ته راځي. د کومې مخنیوي چې د وخت مهم ضرورت دی. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکن.